بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو، زه نیاز احمد خان د سوات نه مشرق په سوات کې یوې نوې خپرونې سره تاسو ته مخامخ یم. قدرمندو کتونکو، موږ کوشش کوو په دې پروګرامونو کې چې موږ تاسو ته د دې مسلې، ستونزې او سیاسي هلې ځلې راوړو. نننۍ موضوع چې دا زموږ هغه ځانګړې موضوع ده چې په دې وطن کې، په دې سیمه کې او خصوصا په سوات کې هغه د زلمو دپاره، د لوبغاړو دپاره انتهایی ضروري ده. ویل کېږي چې د کم قامونه د هغې ګروندونه آباد دي، نو د هغې هسپتالونه خوشي. او زمونږ د بده مرغه په دې سیمه کې چې دی نو دغه لوبو ته دلته چې کوم زلمي هلې ځلې کوي هغې ته چې دی نو پاملرنه انتهایی کمه ده. دلته چې کوم زلمي دي، دلته چې کوم لوبغاړي دي، هغوی کوشش کوي چې په خپلو وسیلو باندې دغه لوبو کې پرمختګ وکړي او وړاندې راشي. مطلب مې هم دغه دی چې په تېرو څو ورځو کې تاسو وکتل PSL یو لویه لوبه وشوه چې ټوله دنیا نظرونه هغې ته او د هغې دپاره چې دی نو په لاهور کې یو غټ میچ وشو. دغه لوبونه څه اثراتو هغه چې د هر چاته پته ده، د هغې نه چې د د انساني صحت نه علاوه په ملکونو په معیشت باندې هم اثري. او نن زه سوات کې د دغه لوبو په حواله باندې چې دلته ټولې لوبې کېږي، که کرکټ دی، که هاکي ده، که فوټبال دی او دغه رنګې نورې لوبې دي، په هغې حواله باندې موږ تاسو سره خبرې اترې کوو. ننني پروګرام کې ما راوستي دي تاسو له هغه ایکسپرټ و چې هغه د کرکټ سره هم تعلق لري، هغې د هاکۍ سره هم تعلق لري، د فوټبال سره هم تعلق لري او دغه رنګې نورو لوبو سره هم ساتي لري. موږ کوشش کوو، موږ هڅې کوو چې د دوی لوبغاړو، د دغه ایکسپرټو، د دغه مشرانو نه خبرې واورو چې دلته په لوبو ته پاملرنه ولې نه کېږي، دلته په دې ځای کې څومره په دې زلمو کې ټیلنټ دی او دغه ټیلنټ په کوم طرف ضایع کېږي. راځو ما سره چې اولنی میلمه ناست دی، هغه چې دی نو د ډېر وخت نه په سوات کې د لوبو ته پرمختګ دپاره خپل وخت چې دی نو هغه ورکوي. هغې چې دی نو د زلمیتوب نه چې دی نو په لوبو کې هغه چې دی نو بوخت دی او د خوشقسمتۍ نه هغه د خیبر پښتونخوا د اولمپک کم کمیټي چې ده د هغې رکن دی. د دې ترڅنګ د پاکستان بیډمنټن اسوسییشن وایس پریزیډنټ دی او دغه رنګې د خیبر پښتونخوا د بیډمنټن اسوسییشن مشر دی. او دوی چې دی نو اوس مو په خپله ذاتي هلو ځلو باندې چې دی نو کلاړیانو سره د کرکټ په حواله باندې او نورو لوبو په حواله باندې هم د هغوی مرستې کوي. ظفر علي کاکا صاحب، ظفر علي کاکا صاحب تاسو ته هرکلی او په خیر راغلی. دویم میلمه چې ما سره ناست دی هغه د کرکټ په حواله باندې د چا نه هغې چې دی نو خلک یې پېژني او دلته د کرکټ لوبغاړو ته روزنه ورکوي، کلب یې جوړ کړی دی او ګورشاه د هغوی نوم دی. دریم میلمه چې ما سره دی محمد رحیم خیال دی، هغې صحافي هم دی، جرنلیسټ هم دی او د ډېر وخت نه د هاکۍ اسوسییشن سره او د هاکۍ لوبو سره پاتې شوی دی، هغوی سره هم خبرې کوو. بل میلمه چې ما سره دی ملک ودان دی چې د سوات هاکي اسوسییشن مشر پاتې شوی دی، دلته د هاکۍ دپاره لوبې کوي، هغه هم هغوی سره موږ هرکلی وایو او دوی سره هم خبرې کوو. دغه رنګې نور میلمانه دي، په وخت وخت به د هغوی سره موږ چې دی نو ستاسو تعارف کوو. راځو لومبی سوال له کاکا ته. کاکا، لومبی به چې په سوات کې د لوبو په حواله باندې به زمونږ کتونکو سره شریکې کوي تاسو هغه خبرې چې په سوات کې کمې لوبې زیاتره کېږي، څومره ټیلنټ دی دلته کې او دلته کې چې دی نو د دې ځای نه څونه لوبغاړي قامي ته یا دغه رنګې انټرنیشنل ته وتلي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. نیاز خان لاول خو به زه د مشرق ټي وي او تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له وخت راکو او موږ دلته په دې فورم باندې خپل مسایل تاسو سره شیر کړو او چې کم خلکو ته موږ میسیج رسول غواړو چې ستاسو په ذریعه هغه میسیج هم ورسي. ډېره مهرباني. اوس به راشو د سپورټس په حواله باندې چې کومې خبرې د ټیلنټ دی. ټیلنټ د الله تعالی یو داسې دین دی چې په دې کې د الله تعالی په قانون کې انصاف دی، بې انصافي پکې نشته. هر چا له ټیلنټ ورکړی. بیسیکلی کم علاقو کې چې کم گیمز د پاره فیسیلیټیز هغه مخکې ځي او یا دویم دا دی چې کله په نیشنل لیول باندې ستا کم گیمز زیات پروموټ کېږي نو میجارټي ینګسټرز هغې ته کوشش کوي. زمونږ په سوات کې هاکي چونکې نیشنل گیم دی د پاکستان او د ډېر عمر نه کېږي، د والي سوات په موږ باندې یو ډېره غټه مهرباني ده چې دا کوم ځای کې موږ دلته ناست یو نو دا د والي سوات په زمانه کې جوړ شوی یو سټیډیم او د دې نقشه چې ده هغه د انګلینډ د یو سپورټس کمپلیکس نقشه وه او په دې کې آلموسټ ټول گیمز تقریبا وو. د ټینس کورټس پکې وو، سکواش کورټس پکې، د ایتھلیټکس دپاره پکې فیسیلیټیز وو، هاکي، کرکټ، فوټبال، ریسلینګ، د دې ټولو سیزونو لپاره فیسیلیټیز وو. د بدقسمتۍ نه هغه ځای چې کوم موږ دلته کې موجود یو هغه نقشه ورانه کړی شوه او وی چې دلته کې یو سټیډیم جوړو. د هغه سټیډیم په اړه کې هغه ټول گیمز چې دي تقریبا سټاپ شو، میجارټي اثر یې په ټولو پرېوتو. اوس خبره دا ده چې زموږ سره د سپورټس فیسیلیټیز چې دي هغه ډېر لیمیټډ دي. په سوات کې د سپورټس لپاره اویلیبل چې کوم فیسیلیټي دي په هغه کې یو بیډمنټن هال دی، یو سکواش کورټ دی،
یو د هاکی ګراوند دی، یو د فوټبال ګراوند دی، یو د کرکټ ګراوند دی. ټیک ده. نور ادروایز زمونږ هغه فیسیلیټیز چې تاسو ګورئ نو هغه هم د سپورټس بورډ نه دي، هغه بیسیکلی میجارټي چې دي هغه د جانزیب کالج پراپرټي ده. ایشو دا ده چې جانزیب کالج دا پراپرټي ده سپورټس بورډ اون کوي نه، بل ادارې اون کوي نه، په دې باندې څوک اخراجات نه کوي چې دا اپګریډ شي. په سوات کې د ټیلنټ خو زه به تاسو ته مثال درکړم چې دلته کې ما تاسو ته چې فیسیلیټیز نشته، خو د سوات نه بیا هم دنیا پلیران په نېشنل او په انټرنیشنل لیول باندې ریپرزینټ کوي. بیا کاکا تاسو خبره ماتو ما خو د بعضي علاقو یو ایکسپرټ هغه مشهوري چې را پیښور چې د سکواش لپاره په وخت کې ډیر زیات مشهور وو، دغه رنګ سوات کې تاسو په نسبت باندې د کوم لوبو لپاره زیات مشهور دي؟ په دې نش نیمګړو کې سونه لوبغاړي چې د هغه مخکې لاړ؟ په دې نش نیمګړو کې د منګه زما سره خواته ناس ګورشا صاحب چې د سپورټس پویلین کرکټ اکیډمي چې دا چې د کله نه فعال شو کار شروع کو نو الحمدلله د کرکټ عمران خان جونیئر د دې اکیډمۍ نه لاړو، حمزه په نوم باندې پاکستان انډر 19 ولا بو، پاکستان انډر 16 پلیئر ولا بو، نور ډیټیل کې بده وي. بیا هاکی نه مخکې رحیم خان چې دی هغه په انټرنیشنل لیول باندې لوبېدلی. د فوټبال ډېر پلیئران چې دي هغو پاکستان نمایندګي کړې. سپیشلی یو دویمه خبره چونکې زموږ هیلي ایریا ده نو غټ ګراونډز نه، والیبال داسې گیم دی چې هغه په کلو کې ډېر زیات کېږي او ډېر زیات پلیئرانو چې دی د پاکستان نمایندګي کړې ده د والیبال نه. اوس الحمدلله زموږ سره بیډمنټن کې چې دی هغه ریسنټلی کافي دغه وشو، لکه په دې اوس موجوده حالت کې نن هم زموږ د سوات ضیاء الله خان نومې یو هلک دی هغه د لیول کورس کوي په نیپال کې، هغه اتلی دی. او زمونږ د پاکستان آرمی چې دی نو باسط زمونږ یو هلک دی هغه اوس پرون چې دی د هغه اګریمنټ ساین شو پاکستان آرمی واغستو ډپارټمنټ، او شاهد یو هلک چې دی هغه هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ چې دی هغه واغستو د بیډمنټن نه. دغه څیزونه روان دي او کوشش د اسوسییشنز چې دی په نش نیمګړې کې فنډ زمونږ بالکل نه. لکه زمونږ به مثال په طور تاسو ته یو خبر وکړم، زمونږ ډېر عجیبه غونډه کې یو سیسټم دی، زه د چا خلاف خبره نه کوم خو جنرالي زما چې کوم ویو دی، لکه ما هسې اسټیمیټ لګو زمونږ د سپورټس بورډ چې دلته کوم نماینده دی کوم آفس دی د هغو منتلي اخراجات چې دي هغه تقریبا آلموسټ 4.5 لاک نه والا د 5 لاک روپو پورې، لکه د تنخواګانو په مد کې د بجلی په مد کې او په دې زونو. کوېسچن دا دی چې په سوات کې په یو سپورټس باندې هم د ډسټرکټ اسوسییشنز ته ₹1 فنډ نه ورکولی کېږي. 5 لاک روپۍ پرمننټ چې دی هغه په سپورټس بورډ په دفتر باندې خرچه راځي، خو روپۍ هم په سپورټس نه لګي. بیا دویمه خبره دا ده چې دلته کې زموږ د اسوسییشن عهدهداران هم ناست دي او هسې سپورټس سره ریلیټډ خلک هم ناست دي او تاسو هم په دې خبرو باندې کافي پوهېږئ، زموږ نه زیات پوهېږئ. زمونږ دلته کې بدقسمتي دا ده چې کم فیسیلیټیټرز دي هغو چې دي پیسې لګوي، اخراجات هغه کوي. په انډر 23 گیمز چې دي هغه را روان دي. ما تاسو ته خپل ذکر وکړو چې زمونږ اسوسییشنز چې دي هغه چلیږي په چنده باندې، لکه مونږ هغه ګرځو مینت کوو خلکو ته، سپانسرز چې دي هغه پیسې تاله الو درکوي چې تا هغو له څه ورکوې په ریټرن کې. ټیک ده. منګه هغه سپانسر پسې ګرځو او په هغې باندې منګه هغه خپل سپورټس چې دی لږ ډېر چې دی جاري ساتلی دی. سپورټس بورډ لګیا دی زما په خیال اوس په دې کمینګ یو څو ورځو کې څه په پېښور او په دې ځایونو کې الریډي روان دي. 13 کروڑ روپۍ د هغو بجټ دی. نیاز خان په 13 کروڑ کې هغو گیمز کوي. هغه گیمز چې دي هغه ټوټلی یو ډراما به ځکه زه ووایم چې د هغې نه پاکستان سپورټس ته څه فایده شته، نه پاکستان سپورټس پلیرانو ته فایده شته. ویسٹ آف ټایم او ویسٹ آف منی. اسوسییشنز کې خپل ایشوز هم شته، زه دا نه یم چې د اسوسییشنز پرابلمز شته یا اسوسییشنز چې دي هغه ډېر زیات ښه رول پلی کوي، خو بیا هم دونه رول پلی کوي چې دا پلیرز چې څه هم تاسو ته موږ وایو که نه دا اسوسییشن جوړوي په ډسټرکټ لیول باندې ماشومان. زه به تاسو له اګزامپل درکړم، ټایم تاسو قیمتي دی خو بهرحال په دې ایشو باندې لږ بحث کوو. بیډمنټن اسوسییشن دلته کې مونږه ماشومان د 12 سال راغونډ کړل په ټول صوبې نه، 3 پلیران هغو له مونږه کیمپ ولګو، ټرایلز وکړل. هغه ماشومان روان شو، هغو په نیشنل لیول باندې هغه KPK امنګ ټرین کړل او KPK په هغې کې په فرست ټایم باندې انډر 14 بوایز او ګرلز چې دی هغو ګولډ واغست.
بیا انډر 16 هم په کې پی کې ګولډ واغستو په دوانو دای کې داسې هغه پلیران لرو یو حد ته موږ لرو چې الحمدلله نېشنل جونیئر چمپیون هم د کې پی کې راغی د بیډمنټن او سینیئر نېشنل چمپیون چې دی هغه هم د کې پی کې راغی ټیک ده اوس د دې بیک ګراوند زه تاسو ته وایم د دې بیک ګراوند دا دی چې دې له ما چنده کړې ده حالانکه پر ایئر زمونږ سپورټس د ګورنمنت موجودګۍ باوجود تاسو د عام خلکو نه پیسې غوښتلې چې موږ لراکې د خپل کلاړیان هغه ټیلنټ چې هغه د ملک نوم روښانه کوي د وطن نوم روښانه کوي هغه چې د پچندو لګلې صرف پچندو باندې ملیشیا ته ما د تاسو ته ذکر وکړ چې د ماشومان چې دی هغه هایر ایجوکیشن واغستو پاکستان آرمي دا ما تاسو سره یو ځای کې ډسکس کړی مو چې د دې لپاره ما د خلکو نه خیرات غوښته چنده مې غوښتل او ملیشیا ته مې لګري د انټرنیشنل لیول د کوچینګ لپاره الحمدلله دا غي رزلټ دا راغی چې هغه دوه کسان چې لاړو هغه ډپارټمنټس واغستو ښه د هغې سره پلس باسط دونه ښه شو چې په پاکستان کې اوس په تېر شوي میاشت کې د جونیئر پلیرانو ټرایلزو د ملیشیا دپاره 3 په هغې کې د یوې نیمې میاشتې کیمپس دي او 8 انټرنیشنل ټورنمنټس دي په هغې کې د سوات باسط چې دی سلیکټ شو په ټاپ 2 کې پاکستان کې راغی دا پلیران نه سپورټس بورډ جوړ کړي ځکه د هغو سیکنډري شو ما ته د یو سړی وښی چېرې د هغو که زه غلط ویم کاکا مختصر سوال دا کوم د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ولس سره واده کړې وه او څه واده کړي وه چې زموږ په ټولو ډسټرکو کې سپورټس فیسیلیټیز پرووایډ کوو ګراوندونه نیم کاله وشو صحیح کړي دا نه کړو هېڅ ګراوندز نشته شته ګراوندز چې دي هغه لاړو نان پروفیشنل اپروچ ته رول زموږ به تاسو سمپل یو خبره کوم جی سپورټس سیکریټریټ کې اکثر تاسو ګورئ زموږ زه یو ځای کې ناست وم یو ډاکټر صاحب سره لیږم هغه وایي زموږ هیلث سیکرټري صاحب چې دی هغه انجینیر دی ټیک ده جی زموږ منسټر صاحب چې هغه عام طور نان پروفیشنلی ادارې د دوه خلک چې د سپورټ سیکریټریټ او منسټري ریفلیکس کوي او هغوی چلوي د هغو په دې باندې خپل ایکسپرټیزي نه بیا زموږ سیسټم چې دی هغه دونه عجیبه جوړ دی چې ما تاسو ته ووایي چې زه سمپل تاسو ته یو فارموله یم د کې پی دپاره 13 کروڑ روپۍ په دې کال کې انډر 23 گیمز باندې لګي پر گیمز چې دیو 20 लाख रुपए ورکړي کنه د شپږو میاشتو کیمپس ولګول کنه را روان نېشنل گیمز د پاکستان چې دی هغه کې پی ګټي زه به ګارانټي درکوم او چې صحیح ولګي چې وایي لګي تاسو ډیره مننه کاکا وایي چې را پکار ده چې حکومتي ادارې هغه په میرټ باندې کار وکړي او د اسوسییشن سره چې دینو باقاعده رابطه وکړي ګورشاه صاحب تاسو وایي چې په سوات کې د کرکټ لوبې په کوم ډول او د کرکټ لوبغاړي چې دي چې هغې ته تقریبا د قامي لبه چې دی نو درجه ورکړی شوې ده زموږ قومي لبه هاکي ده خو هغه شاته پاتې کړی شوې ده او کرکټ ته چې دی نو نن چې دی نو په دې دور کې ورته انتهایي توجه ورکړی شوې ده حکومتي وسایل چې دی نو په هغې باندې لګوي خو په سوات کې څه صورتحال دی ستاسو سره څه صورتحال دی په دې باندې که لږ بحث وکړئ الحمدلله شاته زما د شاګردان ناست دي په دې کې عمران خان جونیئر په پېښور زلمي کې لبي زنده زبود عمران چوټا دا دوبۍ تلو 16 ټور وګو د امزا سریلانکا انډر 19 وګو د مختار استرالیا 16 وګو د انیاس چې کم دی انسیا وګو اوس د الیاس او د مختار سره د الیاس او د عمران چوټا سلیکشن شوی دی دوبۍ کې به ټور ان شاء الله ان ټیلنټ شته په الکانو کې چې دنو د مخکې تلو ډیر زیات ټیلنټ دی الحمدلله ډیر زیات ټیلنټ دی ډیر زیات مسله کم زیاده مسله دا جی منسټر صاحب سره زما سلور 15 پیر ملاقات شو د یو رولر د پاره محمود خان زما خپې ماتې کړي ما جاته سوال کوم تمال رولر راکړ زه پیچونه د خارو جوړ کړم مره 2 ګروپو خاور وړي دا زه پاغي بن ګرځوم و بشي را بشي در بشي په سیکریټریټ کې مې دې دفتر دې کمرنه پر مخ پینې ماتې کړي شل لیټر مې کړ زنده سپوز زما دفتر کې د پراته پاغي اس عمل درآمد ونه شول دلته مې ام پی ایس براوسته ده الله غواړي کبه دې میرا جمال سره کې ماره دې ادارې له سوکا چې دا د سواد ته ماشومان دعا ده کوي چې مال اوسره سہولت راګي زو پلیئر جوړ کم جی یہ سہولت نه لکه زمنګ د سواد په لوبورو زیات تر خلک بار خان دي جی اکدل ته د سونه زم مشره که هر څه ریلیټډ کسي اخان دي هغه چې راشي هغه یو د دهشتګردي ده بل د سہولت نشته ګراوند نشته ابد ما د پیښور ټیم دراوسو هغه د ګراوند د حالات وکتل دا دوړي د ګراوند بیا راغلی اکیډمي دونه خولي خسته اکیډمي
نو دوی موږ له سہولت راکړي پلیران به الحمدلله الله پیدا کیږي نه چې په زمانه مینوال څومره دي په سوات کې د کرکټ دنیا شي جی دلته په 100% کې 95% کرکټ خوښي او بیا چې د ټول خلکو چې د عمران خان لوټ ورکړي پی ټی آی لوټ ورکړي داسې ده کنه شپږ ممبران چې په وګ شپږ چې د پی ټی آی دي بدقسمتي ده زموږ هر حکومت کې چې ام ان ای ام پی ای منسټر راغله هغه د سوات هر لوبي لسره ویلیو نه ور کړی اپ خپل سیاسي کردار کریټ اغستی یا یسا نو چې غوړي د بغړي او په موقع باندې خبر ختم کړی دا تاسو ډیر مننه بل مرګره مو سره ناشته محمد رحیم خیال چې دینو د ډیر وخت نه د لوبو په حواله باندې دغه د صحافتي خدماتوم دي د هکې سره د دوی تعلق ته دلته ټورنمنټونه هم کړی دي محمد رحیم صاحب تاسو هم هر کله خو دا وایي چې په سوات کې د لوبو اهمیت څه ده د هغه خلک ته د هغه زلمی دي چې په یو وخت کې په ترهګرۍ کې ټوپکې په وګره اغسته او په ځان پورې بمونه تړلو اوس چې دینو بلا لوبغاړي زینه ما په سلګونو لوبغاړي زینه ما چې هغه مینه پیدا شوی د ژوند سره مینه پیدا شوی د لوبو سره څه وایي د لوبو اهمیت خصوصا د سوات په علاقه کې بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول د مشرق ټي وي چینل ډیر شکرګزار یم دا زما خواهش وو دا زما یو خواب وو چې را داسې راشي زموږ د چینل والا او هغوی دا مسایل مخکې کی دا ټول شی چې دا زموږ نه خراب دی زموږ نه ځکه خراب دی چې زه د یو معمولی بوټه ټریک سوټ ته پاره زمنډې وام او د دې خلکو چمچې لګوم چې پلیز مال دا شی راکا ډیر د افسوس سره دا خبره کوم چې دا پروګرام خو دا مسایل ډیر دي پروګرام دونه دغه منم اجازه پنه راکې خو زه به وسو خم چې بده مخ کې ورځو کې زیو اپس تلاړم یو افسر وجي هغه سره موږ میلاو شو هغه زموږ اسسټنټ ته وی چې تاسو پروګرام کوی هغه ته یاره دا بوټان ما میلاو نشي چې زلک واک کوم داغه تنخواه د 1,15,000 نه اباوه نو چې داسې کسان به دي شي زونو کې زمونږ هم دا کسان څنګه چې زفر علي خانو یې چیرې اسوسییشن بای اسوسییشن پاور دی زم دا منم ولې د خلکو سره تاسو کې نه مکه نه زه چې منګه د یو کس خلاف راوځو هغه لیکلی وکړو شل زمون خلاف راشي زه تا د سوات تاسو ټاپ خبره کوم اسرو ټاپ چې پارسا والا منظور کو 4 کروڑ روپے داغه منظور شي زر علامه ما ملک ودان ناشته د دې سیکریټری ناسو ما وته سیکریټری صاحب راځي چې بدی شي په سره 4 کروڑ روپے منظور شي مهرباني وکړه دا شی کول غواړي داغه د لپاره رحیم خان گواه دی د پیجنی داغه بل زموږ یو جرنالست هغه راغی نقشې هم جوړ شوې هر څه تیار شو دا اسټروټپ جو دا د دې لپاره منظوري شو په هغه ځکه نیاز خان تاسو په کم ځای کې چې د صحافیانو د لپاره کالونی جوړیږي جنیجو خان جنیجو صاحب د وخت نه کم دغه چې شو سرکاري ځمکه وسوم شته پای کې نقشم جوړ شي هر سم جوړ ټول ګراوند چوکتل نو پاګه کې دا شی منظور شو بیا په دغه ګورنمنت کې هغه شی لاړو خدای خبره 4 کروڑ روپے چرته لاړي ته چا د وجه نه لاړو دا زمونږ د وجه نه ولې چې موږ متحد نشو زه دا ټایم چې بایسونه په پېښور کې خلک ناشته دا ټول زمونږ د وجه نه دا شی چې لکه یو افسر دی جی وس دا د زمونږ نه بدل شو څقلین سیب دا خلاف ډېر خبرې را لیو دا د ام پی ایس ته خبر دی ټول ته خبر دی ما ته په خپل هم دا خبر کې دا د شیدونه چې بدی سړی کې دی بدی کې دی تاسو ولې دا نه کوئ دا شیدونه ولې تاسو سي چللې هغه زمون کوم ایکسپرټ څه پکار دی پوری طور پر چې د سوات لوبي چې دی هغه ترقی وکړي پرمختګ وکړي زمونږ د ټولو نه غټ ذمہوار چې دی کنده بدی حواله سره هغه سپورتس بورډ دی ظفر علي خان ته پته دا زموږ سپورتس والا چې سونه کسان دی هغه د مخ کې بجې دلته کې کېدل سمر کیمپ لګو وینټر کیمپ لګېدو د انډر 14 نه بلګېدو ټولو ته پته ده هغه کیمپونه ورکتي نو چې کوچینګ نه ګراوند نه واړه کم ځای لوبه کوي په خوړ کې ګوره د خوړ ټیلنټ به یو سړی به راوځي خو هغه دی پیچ ته راوله به پسې پر آوټ کېږي د هکۍ یو پلیر ته به دې ځای وله به موږ چې کته بوځو هغه جس بال نشي نوی اوس چې کوم اسټروټپ منظور شوی دی موږ هغه امیر مقام 8 کروڑ روپے منظوري کړي دی ګورنمنټ په ای ډي پی کوم شامل کړي کار ولې شروع کیږي څه مسایل دي زمونږ د سوات حقي ډېر په ترقۍ ده زه دا خبر بالکل واضح کوم چې زه بلکې دا وایم چې ان شاء الله که پرس کا موږ ته ګراوند راغی خاص ټوټپ راغی چې دا کوي خبره کوم نور خو موږ مرګري بکې که موږ ته ټوټپ راغی زما د امید ان شاء الله موږ په روبه صحت نو زه به ان شاء الله دا خیم د خپل مرګرو سره به یو ځای کېږم دا به زه خیم چې په سوات کې چې سونه ټیلنټ دی او د سوات چې سونه عقیده قدامه بنو او پېښور او د دې نه دا ما مخکې نه کړه نو ان شاء الله زه باقي پرېږدم تاسو ډېره مننه قدرمنو کتونکو دلته کې وخت شوی دی د یو ډېر شانته کې دمې نه وروسته موږ سره اوسئ د سوات د لوبو په حواله باندې چې خبرې روانې دي موږ سره اوسئ